بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 73 نمبر درس دی. دلیل مشروعیته الکتاب والسنه. دا بعد زموږ شروع د دې نه مخکې د تیمم د مشروعیت د جایز کېدلو دلیلونه مونږ د قرآن نه او د حدیثو نه ورکړی. قرآن کې الله پاک فرمایي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق. نو دغه د قرآن نه دلیلو او د حدیث نه راځي. نبی علیه السلام فرمایي وفضلنا على الناس بثلاث. د دریو خبرو د وجې نه موږ ته الله پاک فضیلت راکړی، زما د امت له الله فضیلت ورکړی دی. اول نمبر جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه. زموږ صفونه یعنی د مونځ دپاره چې کوم صفونه ودرېږي وایي زموږ صفونه یې د فرشتو د صفونو په شان جوړ کړي دي. او دویم وایي جعلت لنا الارض كلها مسجد. وایي الله پاک زموږ دپاره دا ټوله ځمکه مسجد جوړ کړی دی. بس چې کوم ځای کې په سفر روان یې، کار ځای کې او د مونځ ټایم د باندې راغی، بس هملته کې ودرېږه، مونځ کوه، قبله صرف معلومه که مونځ کوه. او درېیم نمبر وجعلت لنا الارض كلها مطهر. الله پاک موږ له دا ټوله ځمکه چې دی دا پاکه پیدا کړې ده، یعنی د دې ځمکې خاوره یې موږ له پاکه کړې ده چې کوم ځای کې د اودس اوبه نه وي او اوبه درڅه خواوشا علاقه کې نږدې نشته دی او ته د مونځ دپاره اودس کوې نو بس په هغه خاوره باندې تیمم کوه او مونځ کوه. اوس یې موږ ته وایي شرعت تیمم. شرع فعل مجهول دی. شرع معنا ده جایز کړی شوی دی. التیمم تیمم جایز کړی شوی دی. لأن معنا ده ځکه چې الانسان انسان، ځکه چې انسان قد يعجز عاجزه کیږي، بېشکه عاجزه کیږي عن استعمال الماء. عن حرف جر د استعمال مضاف دی، الماء مضاف الیه دی. اول به د مضاف الیه معنا وکړي، بیا به د مضاف معنا وکړي، بیا به د عن حرف جر معنا وکړي. د اوبو د استعمال نه انسان کله کله د اوبو د استعمال نه عاجزه کیږي. د څه د وجې نه عاجزه کیږي؟ یعنی مطلب دا چې انسان کله کله اوبه نشي استعمالولی، یا استعمالولی نشي، یا اوبه وینه د هغې د وجې د نش د وجې نه نشي استعمالولی، یا د بیمارۍ د مرض د وجې نه نشي استعمالولی. لکونې معنا ده د وجې نه، الماء د اوبو، لکون الماء د اوبو د وجې نه مفقودا نه ملاوېده، چې اوبه نه ملاوېږي نو د اوبو د نه ملاوېدو د وجې نه انسان د اوبو د استعمال نه عاجزه وي. لکون الماء، لکون معنا ده د وجې نه، الماء اوبو، مفقودا معنا ده نه ملاوېدل، نو د اوبو د نه ملاوېدو د وجې نه. ٹھیک شوه. دویمه خبره او لسبب مرضین، او معنا ده یا لسبب معنا ده د وجې نه مرضین داسې بیماري، مرضین داسې بیماري اصواب معنا چې رسېدلې وي، هو معنا ده دغه کس ته د اوبو استعمالوونکي ته. نو د اوبو استعمالوونکي یا خو اوبه نه وي د هغې د وجې نه اوبه نشي استعمالولی، یا د دې اوبو چې کم کس اودس کوي یا د عبادت دپاره چې کم کس ودرېږي نو هغه داسې بیماري ورته لګېدلې ده چې د هغه بیمارۍ د وجې نه دا اوبه نشي استعمالولی. نو دا به بیا څه کوي؟ فتیممو، دا به بیا تیمم کوي. نو تیمم به کوي عوضا په بدله کې عن الوضوء د اودس او الغسل یا د غسل. انسان ته د غسل ضرورت دی او اوبه نشته دی، یا داسې بیماري ورته لګېدلې ده که دا اوبه باندې غسل کوي نو دا یا مړ کېږي یا دا بیماري زیاتېږي. ټیک شوه. یا اودس کوي خو د اودس دپاره اوبه نشته، یا داسې بیماري ده ورته که اودس پرې کوي په اوبو باندې نو دغه بیماري زیاتېږي یا مړ کېږي. نو دا دوه وجې دي چې دغه ورته وي، دغه عذرونه ورته وي، نو بیا به انسان تیمم کوي. فتیممو، نو تیمم به کوي عوضا په بدله کې عن الوضوء د اودس او الغسل یا د غسل. لئلا دا به ولې کوي؟ دا تیمم باندې به د غسل یا د اودس په بدله کې تیمم به ولې کوي په خاوره باندې؟ لئلا ځکه چې یحرم محرومه نشي، لئلا یحرم ځکه چې محرومه نشي اداء العبادات. اداء مضاف دی، العبادات د عبادت جمع ده او دا مضاف الیه ده. د عبادتونو د ادا کولو نه چې انسان د عبادتونو د ادا کولو نه محرومه نشي. التي کم عبادتونه چې لا تصح نه صحیح کېږي الا بهما، بغیر د دې دواړو نه، یعنی بغیر د اودس یا د غسل نه. کم عبادت دپاره چې دی غسل یا اودس نه کړي نو هغه نه صحیح کېږي. نو دا قوي التي کم عبادتونه چې لا تصح نه صحیح کېږي الا بهما، بغیر د دې دواړو نه، یعنی بغیر د دې دواړو غسل او د غسل یا د اودس نه.
کالصلاة لکه منځ د کاف جاره معنا لکه اردو کې وایي جیسے یا موږ په پښتو کې وایو په شان الصلاة منځ التي کم منځ چې هي اجل العبادات هي هغه اجل معنا دا اجل اسم تفضیل صيغه ده اجل معنا ډیر اهم ډیر غټ عبادات د عبادت جمع ده عبادتونه کوم عبادتونه چې ډیر غټ دي لکه منځ ٹھیک شو نو دغه د پاره به ته غسل کې یا به اودس کې نو که تا ته څه تکلیف ته څه بیماري ده درته ته غسل یا اودس نشي کولی نو تیمم به کې یا اوبه نشته او ته دا غټ عبادتونو د پتا باندې د دې غټو عبادتونو وخت راغی نو ته به بیا چې اوبه نشته نو څه به کې نو بیا به ته فتیممو ته به بیا تیمم کې ځکه چې اوبه در سره خواوشا علاقه کې نشته په خواوشا تقریبا په 1 میل فاصله کې در سره اوبه نشته نو ته به بیا چې عبادت وخت راشي نو ته به بیا په پاکه خاوره باندې تیمم کې اوس تا ته وایي تیمم په عربۍ کې څه ته وایي التیمم فی اللغت تیمم په لغت نه مراد دلته کې عربي ژبه ده التیمم فی اللغت په عربۍ کې تیمم څه ته وایي القصد ته وایي القصد یعنی اراده کول په عربۍ کې تیمم اراده کول ته وایي ٹھیک شو جی وفي الشرع او د شریعت په اصطلاح کې تیمم څه ته وایي وفي الشرع او معنا ده او فی معنا ده کې او شرع معنا ده شریعت کې وفي الشرع او په شریعت کې هو معنا ده تیمم هغه تیمم طهارة ترابیه طهارة معنا ده پاکی ده ترابیه خور والا یعنی خور والا پاکی ته تیمم وای خور والا پاکی ته تیمم وای خو دې کې شرطونه دي تشتملو چې دا خور والا پاکی دا شاملیږي على مسح الوجه د مخ په مسح باندې یعنی چې په مخ باندې به مسح کې والیدین او د دوانو لاسونو مسح وکړي مع المرفقین مرفق د مرفقون تسنیه چې دا مرفقین دی مرفق د سنگل ته وایي په عربی کې نو سره د دوانو سنگلو به د لاسونو مسح کې بسعید مطهر په پاکون کې خاورې باندې چې داسې پاکه خاوره ده چې هغه ګندګي په هغې باندې نشته دی پلیتي نه ده لګېدلې نو په هغه پاکه خاوره باندې به خو مع النیت سره د نیته ته به په هغې باندې د مخ مسح وکړي او د دوانو لاسونو مسح به وکړي نو په تیمم کې ګورئ یو نیت کول شرط دی او 2 ضربونه شرط دي نیت به وکړي چې یاره زه په زړه کې نیت دا په خوله باندې ویل لازمي نه دی که یو کس ووایي نو خیر دی ښه خبره ده خو په زړه کې نیت چې یاره زه د مونځ دپاره اوبه نشته دی زه اودس په ځای باندې تیمم کوم نو دغه په زړه کې نیت وکړو بیا به پاکه خاوره باندې یو داسې دې ته ضرب وایي نو داسې به مې دا لاسونه یو ځل ووهي نو دغه یو ضرب شو نو دا به په دې مخ باندې داسې راکاږي پوره مخ باندې دا ستا د مخ مسح وشوه او بیا به دویم ضرب ووهي نو اول به د ښي لاس داسې لاس به په دې ښي لاس باندې بوځي داسې به راولي او دا ښي لاس به بیا په دې ګس لاس داسې بوځي داسې به راتاو کې او را به ولي دا ستا مکمل تیمم وشو په دې کې خپې وینځل هم نشته دی د سر مسم پکې نشته بس صرف مخ باندې لاس راښکل او دواړو لاسونو باندې لاس راښکل بس بیا که ستا اودس وم نه بس ستا اودس وشو ستا تیمم باندې پاکي راله ته خپل مونځ کوه خپل عبادت کوه نو دا خو د تیمم طریقه شوه د په شریعت کې تیمم د عربی په عربی کې تیمم ارادې ته وایي په شریعت کې داسې د خاورې والا پاکۍ ته وایي خاورې والا پاکۍ ته چې د مخ مسح پکې وي او د دوانو لاسونو سره د سنګلو مسح پکې وي خو نیت به ورسره وي سره د نیته نو دا خو د دې دغه شو باس شو بله اوس دا ولې د تیمم راغلی نو غالبا په 5مه یا په 6مه هجرۍ کې په غزوه مریسیع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره صحابه او بوتلیو او جهاد لتلیو او ځان سره عائشه رضی الله عنها هم بوتلی وه نو یو ځای کې دمه کوله په عائشې رضی الله عنها نه هلته کې خپل امیل ورک شو نو هغه امیل پسې بیا نبی علیه السلام دا صحابه ملګري ورپسې کړل چې دا تاسو ولټوئ دا پیدا کوئ نو په دې دوران کې د مونځ وخت راغی او اوبه نږدې نه وي نو د صحابه ابوبکر رضی الله عنه ته ډېر زیات خبرې وکړې چې یاره ګوره ستا د لور د وجې نه د هغې نه امیل ورک شوی او موږ په هغې په تلاش کې ووتو او د دغې د وجې نه په موږ باندې د مونځ وخت راغی اوبه نشته دی موږ به اوس تیمم څنګه دا موږ به مونځ څنګه کوو او اودس هم نشته دی نو په دغه دوران کې بیا ابوبکر رضی الله عنه خپلې لور عایشې رضی الله عنها ته ډېر رد بدې ورته وویې نو په دې کې الله پاک قرآن نازل کو او په قرآن کې الله پاک فرمایي فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا
فامسحوا بوجوهکم وایدیکم الی المرافق. نو د قرآن آیات نازل شو د عائشې رضی الله عنها نه چې هار روکو په دغه موقع کې. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. انشاءالله د دې تیمم دپاره چې کوم شرطونه دي په روان درس کې به انشاءالله موږ هغه شرایط وایو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.